دوه کسانو خبرې اورېدل، په دې باندې د عذاب دمکی راغلی ده. د دوه کسانو پټې خبرې دي او درېمګړی ورته پټ غوږ ږدي، جاسوسي کوي، غوږدارنه کوي په پټه. نو په دې باندې زمونږ په شریعت کې چې کوم حدیث مونږ وایو په دې کې د عذاب دمکی راغلی ده. 1544 نمبر حدیث شریف دی 1544. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه دا حدیث روایت ته. عبداللہ زوی دی او عباس پلار دی، دواړه صحابه کرام دي. الله تعالی دې د دواړو نه راضي شي، الله تعالی دې د ځان نه راضي کړي، الله تعالی دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهتري بدلی ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، پیغمبر علیہ السلام ویلی دي، من تحلم بحلم لم يره، وی چا چې داسې خوب بیان کو چې د لیدلنی کتلنی هغه خوب، چې چا داسې خوب بیان کو چې هغه خوب په حقیقت کې لیدلې نه، د دروغ وای چې ما داسې خوب لیدلې دی او ما داسې خوب لیدلې دی. کلف ان یعقد بین شعیرتین، نو د قیامت په ورځ به په دې خبره مجبور کړلی شي چې شابه د اوربشو دوه دانې بدله ورکړلی شي او ورته به وایي دا دواړه خپلو کې غوټه که شاب. د اوربشو دوه دانې به ده ته میلاو شي چې دا چا د دروغو خوب جوړ کړی دی، خوب یې لیدلی نه دی او د ځان یې وویل چې ما خوب لیدلی دی. نو دی به د قیامت په ورځ په دې خبره مجبور کړلی شي چې دله به د اوربشو دوه دانې ورکړلی شي او ورته به وایي چې شابه دې کې دا غوټه که. نو اوربشو دانې څوک غوټه کولی شي؟ ولن یفعل، او دی به هېڅ چرې دا ونه کړلی شي، دا عذاب به وي. ومن استمع الى حدیث قوم، او چا چې د داسې خلکو خبرې ته غوږ ونیو، وهم له کارهون، چې هغوی د دا غوږ نیوله نه خوښوي، یعنې هغوی دا نه غواړي چې دی زمونږ خبرې واوري، خو ده ورته غوږ څه کړی دی؟ ایښی دی. هغوی نه خوښوي چې دی د دې خبرې واوري. وایي داسې کس صب فی اذنیه الآنک یوم القیامة، قیامت په ورځ به د ده په غوږونو کې ویلې کړلی شوې تانبه اړولی کېږي. صب اچولی کېږي به فی اذنیه د ده په غوږونو کې، الآنکو ویلې کړلی شوې تانبه، یوم القیامت په ورځ د قیامت. غوږونو کې چې چېرته ساس کې د اوبو ورشي هم څومره سړی په عذاب او په تکلیف وي، الله دې متې بچ کړي. او چې بیا د جهنم په اور باندې سره اوسپنه سره تانبه وي او ورته غوږونو کې واړولی شي، د دې عذاب او دا تکلیف به څوک برداشت کړلی شي؟ الله دې متې وساتي. او دا په څه میلاوي؟ د چا خبرې ته او غوږدارنه کولو. دې کې دغه هم راځي، دا اوس خو جدید دور دی که نه، ټیلیفون لګېدلی دی کور کې، دوه سیټه پراته دي، یو حجره کې دی، یو کور کې دی، یا یو برنډه کې دی، داسې وي که نه، د یو ټیلیفون رنګ پرې رالو، نو هغه چوچت کو، زه لاړم هغه بل ریسیور مې څه کړو، غوږ ته ونیو، دي دواړه چې کومې خبرې کوي دا زه څه کوم؟ او رمام په دې وعید کې راځي. خو مور پلار د دې وعید نه بهر دي، استاذ بهر دی، پیر صاحب بهر دی، مربی، خاوند، مور پلار د بچی جاسوسي کولی شي، مور پلار د بچی جاسوسي کولی شي چې د ده ناسته پاسته وټک بیټک خبرې اترې ښې دي که بدې دي، اصلاح په طور باندې. استاذ کولی شي د شاګرد، او پیر صاحب د مرید کولی شي، او خاوند د ښځې کولی شي. ومن صور صورة، او درېمه خبره دی حدیث کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی وي چې چا تصویر جوړ کو، تصویر د اوس وخت کې دا عذاب ډېر عام دی. عوام خو څه کوي چې خواص هم په دې عذاب کې ګیر دي، چې چا تصویر جوړ کو، تصویر عذبه، دته به عذاب ورکولی کېږي،
وکلف او دې با په دې خبره مجبور کړل شي ان ينفخ فيها الروح چې شاب اوس په دې کې سا واچو تصویر دې جوړ کو اوس شاب په دې تصویر کې سم واچو سا نو سا په کې سو کچولې شي وليس بنافخ او دې پاوي کې سا اچون کې نه دي درې خبرې حدیث کې مخه ترالی یو د دروغ متعلق دی او د دروغ هم د خوب متعلق خوب نه دی کتل او د دروغ خوب کې وای یرا امر پلار مې د خوب کې لیدل او ډېر په بد حال او جامع نه وي یو جوړ جامع ورپس صدقه کی مړ پلار مې د خوب کې لیدل او ډېر اوګه واخه غوښتا چرګان غډانې غوښته ودا سکاسه د تبا کما سزا ورکولې کی دو دانی د اوربش باور کړلې شدي کې شابه غوټه اچا واترغه پورې بته په عذاب کې چې تر څو دې له غوټه نی ورکړي او دویم دا چې د دوه کسانو خبري اوري غوږدار نه کوي هغه ته بغوږ کی ویل کړل شوی تانبا چولې کی او چې څوک تصویران جوړای نو دله به عذاب ورکولې کیږي او د ته ویل کیږي چې شابه پدې کې ساوا چوا او د بخاری شریف حدیث ته وای په قیامت کې به د ټولو نه شدید ترين عذاب هغه چاته ملاويږي چې هغه تصویران جوړای الله دې ټول ګناهونو نه حفاظت وکړي یا